بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر انگلش کے نیو کورس کے اسباق کے اردو اور پشتو ٹرانسلیشن کے ساتھ علی انگلش لرننگ چینل میں آج ہم سبق پڑھیں گے حول فار 3۔ پچھلے اسباق کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور آپ چینل کے پلے لسٹ میں بھی ان اسباق کو ترتیب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو شیئر اور لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ دی کیمیکل میک اپ آف اسٹارز۔ میک اپ کا معنی ہے بناوٹ یا ساخت۔ ستاروں کی کیمیائی بناوٹ ریویلڈ تھرو اسپیکٹروسکوپی۔ اسپیکٹروسکوپی مینز علمی طیف اور رنگوں کے تجزیے کے علم کو علمی طیف کہا جاتا ہے، جو علمی طیف کے ذریعے ظاہر ہوا۔ ڈیپینڈز آن دا مٹیریل، اس مادے پر انحصار کرتا ہے۔ ان وچ دے اوریجنیٹ، اوریجنیٹ کا معنی ہے پیدا ہونا، جس میں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان دا ارلی یونیورس، ابتدائی کائنات میں۔ اسٹار ور فرام میٹر، فارم کا معنی ہے بن جانا، ستارے مادے سے بن جاتے تھے۔ دیٹ لیک موسٹ ایلیمنٹس، لیک کا معنی ہے کم ہونا یا نہیں ہونا، جن میں اکثر عناصر نہیں ہوتے تھے۔ ایکسیپٹ فار ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم، سوائے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے۔ The other chemical elements، دوسرے کیمیائی عناصر have been and still are being created in the interiors of stars through nuclear fusion processes۔ So have been and being create کا معنی ہے جو پہلے اور اب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ انٹیریئر آف اسٹار، ستارے کا اندرونی حصہ۔ نیوکلیئر فیوژن پروسیس کا معنی ہے نیوکلیائی امتزاج کا عمل۔ نیوکلیائی امتزاج کے عمل کے ذریعے ستاروں کے اندرونی حصوں میں پہلے بھی اور اب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ The new material، نیا مادہ، is eventually recycled۔ ایونچولی کا معنی ہے آخر کار، is recycled into subsequent generation of stars and planets۔ So recycle means دوبارہ استعمال ہونا، subsequent کا معنی ہے نیا یا آنے والا۔ نئے آنے والے ستاروں اور سیاروں کے نسلوں میں دوبارہ استعمال ہوتا ہے۔ The grouping of stars، ستاروں کے گروہ۔ That form together، the groupings of stars، ستاروں کے گروہ۔ That form together، جو اکٹھے وجود میں آتے ہیں۔ Can vary from a few stars to many hundreds or thousands، ان کی تعداد چند ستاروں سے لے کر سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ The stars in each clusters have a variety of masses۔ کلسٹر کا معنی ہے جرمٹ یا گروہ، ویرائٹی کا معنی ہے مختلف اور میس کا معنی ہے کمیت۔ ہر ایک گروہ میں موجود ستاروں کی کمیت مختلف ہوتی ہے۔ The most massive stars are rare، ریئر کا معنی ہے کم۔ بڑے بڑے جسامت والے ستارے بہت کم ہیں۔ While the least massive stars are the most numerous، numerous کا معنی ہے بے شمار، جبکہ کم کمیت والے ستاروں کی تعداد بے شمار ہے۔ Hubble has proved star clusters of all sizes۔ پروف کا معنی ہے گہرائی سے جائزہ لینا۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے تمام ستاروں کے جرمٹوں کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ And uses spectroscopy to determine the detailed chemistry and star cluster members۔ determine کا معنی ہے جائزہ لینا، ڈیٹیل کیمسٹری کا معنی ہے تفصیلی کیمیائی ساخت یا بناوٹ، اور ستاروں کے گروہوں کے ممبران کے تفصیلی کیمیائی ساخت کے مطالعے کے لیے اسپیکٹروسکوپی کا استعمال کرتا ہے۔ By taking precise observation of stars cluster member، precise کا معنی ہے صحیح یا درست، ستاروں کی جرمٹ کے اراکین کا درست مشاہدہ کرنے کے لیے۔ Scientist using Hubble، سائنسدان ہبل ٹیلیسکوپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ Can determine their luminosities and temperature، luminosity کا معنی ہے چمک یا تابندگی، temperature کا معنی ہے حرارت، اور ان کی چمک اور حرارت کا تعین کر سکتے ہیں۔ When their nuclear fuel is exhausted،
نیوکلیئر کا معنی ہے نیوکلیائی، فیول مینز ایندھن، اور ایگزاسٹ کا معنی ہے ختم ہونا. جب ان کی نیوکلیائی ایندھن ختم ہو جاتی ہے the most massive stars explode in a spectacular fashion. So explode کا معنی ہے پھٹ جانا، spectacular means شاندار یا بڑا، پیشن کا معنی ہے دھماکہ. تو سب سے وزنی ستارے ایک شاندار انداز سے دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتے ہیں. کالڈ اے سپرنووا، اور اسے سپرنووا کہا جاتا ہے. سپرنووا مینز بہت زیادہ چمکدار ستارے. لیونگ بیہائنڈ نیوٹران اسٹارس، بلیک ہولز اور نتھنگ ایٹ آل، جو اپنے پیچھے نیوٹران ستارے، کالے سوراخ یا کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں. دا کیمیکل میک اپ آف اسٹارس، دستورو کیمیائی بناوٹ، ریویلڈ تھرو اسپیکٹروسکوپی، چې د علمي طب په ذریعه باندې ظاهر شو. ډیفینډ آن د میټیریلز، په هغه مادې باندې انحصار کوي in which they originate، چې په کومه کې دا پیدا کیږي. in the early universe، په ابتدایي کائنات کې star were formed from matter، ستوري د هغه مادې نه جوړ کړل شول that lacked most elements، چې په هغه کې اکثر عناصر نو except for hydrogen and helium، سوا د هایدروجن او د هیلیم نه. the other chemical elements، نور کیمیایی عناصر have been and still are being created in the interior of star through nuclear fusion processes. د نیوکلیائی امتزاج د عمل په ذریعه باندې د ستورو په اندرونی حصہ کې پیدا کېدل او پیدا کیږي. that new material، هغه نوې ماده is eventually آخر کار is recycled into subsequent generation of stars and planets، نو دا د ستورو او د سیارو پر راتلونکو نسلونو کې دوباره استعمالیږي. the groups of stars، د ستورو ګروپونه that form together، چې یو ځای جوړیږي can vary from a few stars to many hundreds or thousand، د یو څو ستورو نه د سوونو یا د زرګونو ستورو پورې د یو بل نه مختلف کېدای شي. the stars in each cluster، په هر یو ګروپ کې چې ستوري دي have a variety of masses، نو د هغې د کمیت د یو بل نه مختلف وي. the most massive stars are rare، د ټولو نه زیات کمیت والا ستوري کم دي while the least massive star are the most numerous، او کم کمیت والا ستوري بشمار دي. Hubble has proved star clusters of all sizes، Hubble د هر قسم جسامت والا د ستورو د گروهونو په گہرائی سره مطالعه وکړه and uses spectroscopy to determine the detailed chemistry in star cluster members، او د ستورو د اراکینو د تفصیلی کیمیایی ساخت د جایزې د پاره سپیکټروسکوپی استعمالی. by taking precise observation of star cluster members، د ستورو د ګروپونو د ممبرانو د صحیح مشاهدې د پاره scientists using Hubble، سائنسدانان Hubble استعمالی can determine their luminosities and temperature، او د دیو د چمک او د دې حرارت معلومي. when their nuclear fuel is exhausted، کله چې د دیو کیمیایی ایندھن ختم شي the most massive stars explode in a spectacular fashion، نو د ټولو نه زیات وزندار ستوري په یو شاندار دھماکې سره وچوي called a supernova، او دیتا سپرنووا ویلی شي. leaving behind neutron stars، black holes are nothing at all، چې خپل شاته نیوټران ستوري، تور سوري یا هیڅ هم نه پرېږدي. galaxies are vast cosmic island of stars، gas، dust and dark matter، کہکشائے ستاروں، گیس، غبار اور کالے مادے سے بنے ہوئے جزیرے ہیں. held together by gravity، gravity کا معنی ہے کشش ثقل، جو کشش ثقل کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملے ہوئے ہیں. Hubble's keen eye has revealed intricate details of the shapes، structures and histories of galaxies. کین آئی کا معنی ہے شوقین آنکھ یا حساس آنکھ. ریویل کا معنی ہے ظاہر کرنا یا واضح کرنا. انٹیگریٹ مین پیچیدہ.
ہبل کے حساس آنکھ سے کہکشاں کے اشکال، ساخت اور تاریخ کے پیچیدہ تفصیلات واضح کیے گئے ہیں۔ گلیکسیز اور واسٹ cosmic island of stars, gas, dust and dark matter۔ کہکشائے ستاروں، گیس، گرغبار اور کالے مادے سے بنے ہوئے جزیرے ہیں۔ held together by gravity۔ گریویٹی کا معنی ہے کشش ثقل، جو کشش ثقل کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملے ہوئے ہیں۔ Hubble's keen eye has revealed intricate details of the shapes, structures and histories of galaxies۔ keen eye کا معنی ہے شوقین آنکھ یا حساس آنکھ۔ ریویل کا معنی ہے ظاہر کرنا یا واضح کرنا۔ انٹیکریٹ مین پیچیدہ۔ ہبل کے حساس آنکھ سے کہکشاں کے اشکال، ساخت اور تاریخ کے پیچیدہ تفصیلات واضح کیے گئے ہیں۔ whether alone as a part of small groups۔ یا تو اکیلا یا ایک چھوٹے سے گروپ کا ایک حصہ ہو۔ or within immense clusters۔ ایمنس کا معنی ہے بہت زیادہ یا بے تحاشا، کلسٹر کا معنی ہے گروپ، اور یا ایک بہت بڑی جرمٹ کے اندر یا گروپ کے اندر۔ From supermassive black holes at galactic centers to giant bursts of star formation to titanic collision between galaxies۔ supermassive black hole کا معنی ہے بہت بڑے بڑے سوراخ۔ گیلیکٹک سینٹر کا معنی ہے کہکشاں کا مرکزہ، اور جائنٹ برسٹس بہت بڑے دھماکے آف سٹار فارمیشن ستاروں کے بناوٹ کے، اور ٹائٹینک کلیوژن کا معنی ہے بہت زیادہ ٹکراؤ یا بہت خطرناک ٹکراؤ۔ کہکشانی مراکز میں بہت بڑے کالے سوراخوں سے لے کر ستاروں کے بننے کے بہت بڑے دھماکوں اور کہکشاؤں کے آپس کے زبردست ٹکراؤ تک۔ These discoveries allow astronomers۔ allow کا معنی ہے قابل بنانا یا اجازت دینا۔ یہ دریافتیں ماہرین فلکیات کو اس قابل بناتے ہیں to prove the current properties of galaxies۔ prove کا معنی ہے جائزہ لینا، اور current کا معنی ہے موجودہ، کہ وہ کہکشاؤں کی موجودہ خصوصیات کا جائزہ لے لے as well as examine، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی مطالعہ کرے how they formed and developed over time، کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ کیسے بن گئے اور تکمیل کو پہنچ گئے۔ Astronomers classify galaxies into 3 major categories۔ کیٹیگری کا معنی ہے قسم یا گروہ۔ ماہرین فلکیات کہکشاؤں کو 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں: ایلپٹیکل بیضوی، اسپائرل پیچدار یا چکردار، and irregular اور بے قاعدہ۔ These galaxies span a wide range of sizes۔ span کا معنی ہے پھیلا ہوا، اور وائڈ رینج کا معنی ہے وسیع سلسلہ یا وسیع خطہ۔ یہ کہکشائیں جسامت کے لحاظ سے بہت بڑے خطے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ فرام ڈوارف گلیکسیز، ڈوارف کا معنی ہے چھوٹا یا پس قد۔ چھوٹے گلیکسیز یا چھوٹے کہکشاؤں سے containing as few as 100 million stars، جن میں 100 ملین ستارے ہوتے ہیں۔ to giant galaxies with more than a trillion stars، بڑے بڑے کہکشاؤں تک جن میں اربوں ستارے ہوتے ہیں۔ ellipticals which count for about 1/3 of all galaxies۔ count for کا معنی ہے مشتمل ہونا۔ بیضوی شکل کے کہکشاں جو تمام کہکشاؤں کے 1/3 حصہ پر مشتمل ہیں۔ vary from nearly circular to very elongated۔ circular کا معنی ہے گول ہونا، elongated کا معنی ہے لمبے۔
تقریباً گول شکل سے لمبے شکل تک مختلف ہوتے ہیں. They possess comparatively little gas and dust. وہ نسبتاً کم گیس اور گرد غبار پر مشتمل ہے. Contain older stars. ان میں پرانے ستارے شامل ہیں. And are not actively forming stars anymore. اور وہ عملی طور پر مزید ستارے نہیں بنا رہے ہیں. The largest and rarest of these called giant ellipticals. ان میں سب سے بڑے اور نایاب قسم کے کہکشاں کو جائنٹ ایلپٹیکلز کہا جاتا ہے. are about 3 lakh light years across. تقریباً 3 لاکھ نوری سال بڑے یا دور ہے. Astronomers theorize کا معنی ہے نظریہ رکھنا یا خیال رکھنا. ماہرین کا خیال ہے that these are formed by the mergers of smaller galaxies. merger کا معنی ہے ملاپ، کہ یہ چھوٹے چھوٹے کہکشاؤں کے ملاپ سے بن جاتے ہیں. much more common are dwarf ellipticals. یہ چھوٹے چھوٹے یا بونے کہکشاں بہت زیادہ عام ہے. which are only a few thousand light years wide. جو کہ صرف اور صرف چند ہزار نوری سال وسیع ہے. Galaxies are vast cosmic island of stars, gas, dust and dark matter. کهکشا د ستورو، ګیس، ګرغبار او د تورې مادې نه جوړې شوي وریځې دي. held together by gravity چې د کشش ثقل په وجه د یو بل سره میلاو دي. Hubble's keen eye has revealed intricate details of the shapes, structures and histories of galaxies. د هبل حساس سترګې د کهکشا د شکلونو، د جوړښت او د تاریخ پیچیده تفصیلات واضح کړي دي. whether alone یا یوازې as a part of small group یا د وړو وړو گروپونو حصہ. are within immense clusters یا په ډیر زیات گروپ کې موجود. from supermassive black holes at galactic centers to giant bursts of star formation to titanic collision between galaxies. د کهکشا د منځ د غټو غټو تورو سرو نه واخلی تر د ستورو د جوړېدو پورې غټې دماکې او د کهکشا په خپلو کې د زبردست ټکراو پورې. These discoveries allow astronomers. دې دریافتونو ماهرین فلکیات د دې قابل جوړ کړي دي to probe the current properties of galaxies چې د کهکشا د موجوده خصوصیاتو جایزه واخلي. as well as examine او د دې سره سره د دې خبرې هم معاینه وکړي how they formed چې دا څنګه جوړیږي and developed over time او د وخت د تیریدو سره څنګه مکمل کیږي. Astronomer classify galaxies into 3 major categories. ماهرین فلکیات کهکشا په دریو غټو ګروپونو کې تقسیموي. الیپټیکل بیزوي شکل، سپایرل پیچدار یا چکردار شکل، ان irregular او بے قاعده. These galaxies span a wide range of sizes. دا galaxies دا کهکشا د جسامت په لحاظ سره یو ډیره غټه خطه باندې خوري شوي دي. From dwarf galaxies د وړو وړو کهکشا نه واخلئ containing as few as 100 million stars چې دا په 100 میلیون ستورو باندې مشتمل وي to giant galaxies د غټو غټو کهکشا پورې with more than a trillion stars چې په هغې کې په اربونو ستوري وي. ellipticals which account for about 1/3 of all galaxies. د بیزوي شکل کهکشا چې د ټولو کهکشا د 1/3 حصے باندې مشتمل دي vary from nearly circular to very elongated. نو دا تقریبا د ګول شکل نه د اوږد شکل پورې مختلف دي. They possess comparatively little gas and dust. او په دې کې نسبتاً کم ګیس او ګرد غبار وي.
contain older stars او په پخوانو ستورو باندې مشتمل دي and are not actively forming stars anymore او دا اوس مزید عملی طور نور ستوري نه جوړوي. The largest and rarest of these called giant ellipticals. په دې ټولو کې د ټولو نه غټ او نایاب قسم کهکشاته giant ellipticals ویلی شي are about 3 lakh light years across چې دا تقریبا 3 لاکه نوري کلونه لري دي یا وسیع دي. Astronomers theorize د ماهرین فلکیات دا نظریه ده that these are formed by the mergers of smaller galaxies چې دا د وړو وړو کهکشاو د ملاب د وجې نه جوړیږي. much more common are dwarf ellipticals په دې کې ډیر زیات عام واړه واړه کهکشا دي which are only a few thousand light years wide چې دا صرف او صرف 100,000 نوري کلونه لري یا وسیع دي. Spiral galaxies appear as flat blue white discs of star. डिस्क का माना है तबक. चकरदार कहकशा चिपटे सितारों के नीले सफेद तबक की तरह नजर आते हैं. Gas and dust with yellowish bulbs in their centers. So yellowish का माना है जर्द रंग का और बल्ज का माना है उबार या दाना जिनके दरमियान में पीले रंग के गैस और गर्द के उबार होते हैं. These galaxies are divided into 2 groups. ये कहकशाएँ 2 ग्रुपों में तकसीम किए जाते हैं. Normal spiral and broad spirals. broad का माना है दारीदार. So normal चकरदार और दारीदार चकरदार कहकशाएँ. Spiral are actively forming stars. So चकरदार कहकशाएँ अमली तौर पर सितारे बनाते हैं and comprise a large fraction of all the galaxies in the local universe. Comprise mean मुश्तमिल होना. fraction का माना है टुकड़ा या हिस्सा. local universe मकामी कायनात और मकामी कायनात के तमाम कहकशाओं के बड़े बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं. irregular galaxies बेकायदा कहकशाएँ which have very little dust जिसमें बहुत कम गर्द गुबार होता है. are neither disk-like न तो वो तबक की तरह होते हैं nor elliptical और न बीजवी शक्ल के होते हैं. Astronomers often see irregular galaxies as they peer deeply into the universe. पेयर का माना है देखना, डीपली का माना है गौर के साथ. माहिरीन फल्कियात जब कायनात का गौर से मुशाहिदा करते हैं तो वह अक्सर बेकायदा शक्ल के कहकशाएँ देखते हैं. These galaxies are abundant in the early universe before spiral and elliptical developed. abundant का माना है बकसरत होना. develop का माना है बन जाना या तरक्की करना या इर्तिका करना. ये कहकशाएँ चकरदार और बीजवी शक्ल के कहकशाओं के बनने से पहले इब्तिदाई कायनात में बकसरत पाए जाते हैं. Aside from these 3 classic categories, इन 3 बड़े ग्रोहों के अलावा astronomers have also identified unusually shaped galaxies. माहिरीन फल्कियात ने बहुत से गैर मामूली शक्ल के कहकशाओं की भी निशानदेही कर दी है. That seem to be in a transitory phase of galactic development. सीम का माना है दिखाई देना. ट्रांजिटरी का माना है आरिजी और फेस का माना है मरहला. गैलेक्टिक डेवलपमेंट का माना है कहकशा के इर्तिका का अमल जो कि कहकशाओं के इर्तिकाई अमल के आरिजी दरमियानी मरहले में दिखाई देते हैं. These include those in the process of colliding or interacting. So process अमल, collide का माना है टकराना, interacting का माना है बाहमी मिलाफ.
ان کہکشاؤں میں ٹکراؤ اور باہمی ملاپ کے مراحل سے گزرنے والے کہکشائیں بھی شامل ہیں. اینڈ دوز اور وہ کہکشائیں بھی شامل ہیں with ایکٹیو نیوکلیائی جو فعال نیوکلیائی رکھتے ہیں. ایجیکٹنگ جیٹس آف گیس، ایجیکٹ کا معنی ہے خارج کرنا، جو گیس کے فوارے یا گیس کے گولے خارج کرتے ہیں. while the distances between galaxies seem large، جبکہ کہکشاؤں کے درمیان فاصلے زیادہ دکھائی دیتے ہیں. so too are galaxies diameters، ڈائیمیٹر کا معنی ہے قطر یا چوڑائی، اس طرح ان کے قطر بھی ایسے ہی زیادہ ہوتے ہیں. compared to stars galaxies are relatively close to one another، ستاروں کے مقابلے میں کہکشائیں نسبتاً ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. they interact and even collide، وہ باہم ملتے ہیں اور حتیٰ کہ ٹکراتے بھی ہیں. when galaxies collide، جب کہکشائیں ٹکراتے ہیں. they pass through each other، تو وہ ایک دوسرے سے گزر جاتے ہیں. their stars don't crash into each other because of the immense distances between them، crash into کا معنی ہے ٹکرانا یا تباہ ہو جانا، مگر باہمی فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ستارے باہم نہیں ٹکراتے ہیں. however gravitational supernovas between colliding galaxies، تاہم ٹکرائے جانے والے کہکشاؤں کے درمیان ثقلی عمل یا ثقلی چمکدار ستارے could create new waves of star formation، ستارے بنانے کے لیے نئی لہریں بنا سکتے ہیں. supernovas and even black holes، چمکدار ستارے اور حتیٰ کہ کالے گڑھے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. collisions do distort a galaxy's shape، distort کا معنی ہے بگاڑنا، ٹکراؤ کی وجہ سے کہکشاں کی شکل بگڑ جاتی ہے. 4 billion years from now، آج سے تقریباً 4 بلین سال بعد. our own Milky Way galaxy is destined for a collision with the neighboring spiral Andromeda galaxy. destined کا معنی ہے قوی امکان ہونا یا مقدر ہونا، اور collision کا معنی ہے ٹکراؤ. ہماری اپنی ملکی وے کہکشاں کا اپنے قریبی چکردار اینڈرومیڈا کہکشاں سے ٹکرانے کا قوی امکان ہے. The sun will likely be plunged into a new region of our galaxy. plunge into کا معنی ہے جانا، چھلانگ لگانا، likely کا معنی ہے ممکن ہے. سورج امکانی طور پر ہمارے کہکشاں کے ایک نئے خطے میں گر جائے گا. but our earth and solar system are in no danger of being destroyed. لیکن ہماری زمین اور نظام شمسی کو تباہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. Andromeda is now 2.5 million light years away. Andromeda اب 2.5 ملین نوری سال دور ہے. but it is inexorably falling towards the Milky Way under the mutual pull of gravity between the two galaxies and the invisible dark matter that surround them both. inexorably کا معنی ہے شدت کے ساتھ، falling کا معنی ہے گرنا، اور mutual pull of gravity کشش ثقل کی باہمی کھینچاؤ کی وجہ سے، انویزیبل ڈارک میٹر نظر نہ آنے والا کالا مادہ دیٹ سراؤنڈ دیم بوتھ جو ان دونوں کے گرد ہے. لیکن یہ شدت کے ساتھ ان دونوں کہکشاؤں کے درمیان کشش ثقل اور نظر نہ آنے والے کالے مادے کی وجہ سے ملکی وے کی جانب گر رہا ہے. اسپائرل گلیکسیز appear as flat blue white discs of stars. چکردار کہکشاں د پلنو ستورو د شنو او سپینو پلیټونو په شان په نظر راځي. Gas and dust with yellowish bulbs in their centers.
چې د دیو په مرکزه کې د زیړ رنګ د ګیس او د ګرد غبار دانې دي. These galaxies are divided into two groups. دا کهکشا په دو ګروپونو کې تقسیم دي. Normal spirals and broad spirals. نارمل چکردار او داریدار چکردار. Spirals are actively forming stars. چکردار کهکشا عملی طور باندې ستوري جوړي. and comprise a large fraction of all the galaxies in the local universe. او د مقامی کائنات د ټولو کهکشا په غټو غټو حصو باندې مشتمل دي. Irregular galaxies. بقاعده کهکشا which have very little dust. چې په هغې کې ګرد غبار ډېر کم وي. او neither disk like نه خو دا د پلیټونو په شان دي nor elliptical او نه بیضوي دي. Astronomers often see irregular galaxies as they peer deeply into the universe. ماهرین فلکیات چې کله کائنات ته په غور ګوري نو irregular یا بقاعده galaxies ویني. These galaxies are abundant in the early universe before spiral and elliptical developed. دا کهکشا د چکردار او بیضوي شکل د کهکشاو د جوړېدو نه مخکې په ابتدایي کائنات کې په کثرت سره موندل کیږي. Aside from these classic categories, د دې غټو دریو قسمونو نه علاوه astronomers have also identified many unusual shaped galaxies. ماهرین فلکیات ډیر زیات د غیر معمولی شکل کهکشا نور هم پیژندلی دي. That seem to be in a transitory phase of galactic development. چې د کهکشا د ارتقایی عمل په عارضی درمیانی مرحله کې ښکاري. These include those in the process of colliding or interacting. په دې کهکشاو کې هغه کهکشا هم شامل دي چې د یو بل سره د ټکراو او د میلاف د مراحلو نه تیریږي. those او هغه کهکشا پکې هم شامل دي with active nuclei چې د هغې نیوکلیای فعال وي. ejecting jets of gas او د ګیس پوارې خارجوي. while the distances between galaxies seem large. د کهکشاو په منځ کې فاصلې زیاتې ښکاري. so too are galaxies diameters. نو د ګلیکسیز چوړایي هم ډیره زیاته ده. compared to stars, galaxies are relatively close to one another. د ستورو په مقابله کې کهکشا یو بل ته نسبتاً نږدې وي. they interact and even collide. دا په خپلو کې عمل هم کوي او یو بل سره ټکراویږي هم. when galaxies collide, کله چې کهکشا د یو بل سره ټکراویږي they pass through each other. نو دا د یو بل نه تیریږي. their stars don't crash into each other because of the immense distances between them. د دې د ستورو په منځ کې د ډېرې زیاتې فاصلې په وجه دا ستوري یو بل سره نه جنګیږي. however, gravitational supernovas between colliding galaxies. خو بیا هم د یو بل سره د ټکراویدونکو کهکشاو په منځ کې ګریویټیشنل عمل یا ګریویټیشنل پړقنده ستوري could create new waves of star formation. د ستورو د جوړېدو نوي لهرونه پیدا کولی شي. supernovas and even black holes چې په هغې کې پړقنده ستوري او حتی چې تور سوري هم وي. collision do distort a galaxy's shape. د ټکراو په وجه د یو کهکشا شکل وران شي. 4 billion years from now. د نن نه 4 بلیونه کاله پس. our own Milky Way galaxy is destined for a collision with the neighboring spiral Andromeda galaxy. زمونږ خپل کهکشا ملکی وی د ګاونډي کهکشا انډرومیډا ګلیکسي سره د جنګېدو قوي امکان دی. The sun will likely be plunged into a new region of our galaxy. او دا امکان دی چې نور به زمونږ د کهکشا یو بلې خطې ته ورپریوځي.
but our earth and solar system are in no danger of being destroyed. لیکن زمونږ ځمکه او شمسي نظام ته د تباه کېدو څه خطره نشته. Andromeda is now 2.5 million light years away. Andromeda اوس زمونږ نه 2.5 میلیون نوري سال لرې ده. But it is inexorably falling towards the Milky Way under the mutual force of gravity between the galaxies and the invisible dark matter that surround them both. لیکن دا په شدت سره د دواړو کهکشاو په منځ کې د کشش ثقل په وجه او د نظر نه راتلونکو تورو مادو په وجه په تیزۍ سره ملکی وی طرف ته راپریوځي.